المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الله رب العالمين في قرآن الكريم کی فرمائی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ستا رب دا فیصله کړي چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر د یو الله او د مور او پلار سره احسان کوئ، ښایسته سلوک ورسره کوئ. محترم اوریدونکو، د مور او پلار ډیر زیات حق دی او قرآن کریم کې چې تاسو کله ګورئ الله رب العالمین خپل حق ذکر کړي چې د الله عبادت پکوي، او بیا یې وروسته د مور او پلار حق ذکر کړي چې د مور او پلار سره احسان کوي. د مور او پلار د حقونو نه یو حق دا دی چې د مور او پلار سره ښایسته سلوک وکړی شي. حدیث کې راځي یو صحابي راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې څوک ډېر حقدار دی چې زه ورسره ښایسته سلوک کوم. د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې د مور سره د ښایسته سلوک کوه. بیا هغه تپوس وکړو چې بیا د چا سره ښه سلوک کوم. په دریم کله د بیا تپوس وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا همدغه جواب ورکړو چې د مور سره د ښه سلوک کوه. په څلورم کله ته تپوس وکړو چې بیا د چا سره ښه سلوک کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د پلار سره د ښه سلوک کوه. یو بل حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې الله رب العالمین د کوم یو عمل محبوب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې مونځ کول په خپل وخت باندې، په خپل وخت باندې چې سړی مونځ کوي دا عمل الله رب العالمین ته محبوب دی. بیا دې تپوس وکړو چې بیا کوم یو عمل الله رب العالمین ته محبوب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې د مور او پلار سره حسن سلوک کول، ښایسته سلوک ورسره کول، دا عمل الله رب العالمین ته محبوب عمل دی. دارنګه محترم عزتمندو، د مور او پلار خدمت کول څونه چې د بچي وس کیږي پکار دار چې د مور او پلار خدمت وکړي. که خدمت په لاسو باندې هغه کوي او که د پیسو سره تعلق ساتي او که د هر شي سره تعلق ساتي چې د مور او پلار خدمت وکړلی شي. ځکه کوم بچی چې د مور او پلار خدمت کوي الله رب العالمین جنت ته بوزي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په خاورو کې د پوزه کړی شي د هغه سړي چې د هغه مور او پلار بوډاوالي ته ورسیږي یا یو بوډاوالي ته ورسیږي او دا سړی بیا هم جنت ته داخل نشي. معنی دا ده چې مور او پلار بوډاګان شي یا یو ژوندی وي او ضعیف وي، کمزوری وي، نو په کار ده چې دا بچی خدمت وکړي. ځکه په دې وخت کې مور او پلار ډیر حاجت لري خدمت کولو ته. دارنګه محترم اوریدونکو، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې پلار د جنت د دروازو نه بهترینه دروازه ده، د دې حفاظت وکړه. او دارنګه مور او پلار ته به سړی کنځلې نه کوي، ردې بدې به ورته نه وایي. لکه خصوصا په دې وخت کې ځینې خلک داسې شته دی چې موږ اورو مور او پلار ته کنځلې هم کوي، ردې بدې هم ورته وایي، ګزارۍ هم پرې کوي. او دا څونه ګناه ده. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې مور او پلار ته کنځلې کول دا کبیره ګناه ده. نو صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله داسې څوک به مې چې مور او پلار ته کنځلې کوي. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې یو سړی به د بل مور او پلار وکنځي نو هغه به بیا د ده مور او پلار وکنځي. نو دا داسې ده لکه ده چې مور او پلار ته کنځلې کړي. او حالانکه چې نن موږ ګورو نو داسې بچي شته چې هغه براه راست مور او پلار ته کنځلې کوي او ګزارۍ هم پرې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه سړي باندې لعنت دی چې څوک مور او پلار ته کنځلې کوي، هغوی ته ردې بدې وایي. دارنګه محترمو، د مور او پلار د حقونو نه یو حق دام دی چې د هغو د خپلوانو سره به سړی ښایسته سلوک کوي، خپلولي به ورسره پالي
او د مرګ نه وروستم دا د مور او پلار حق دی چې د مور او پلار د خپلوانو سره د هغو د دوستانو سره سړی ښه سلوک وکړي، دارنګې مور او پلار د دعا هم وکړي. لکه یو حدیث کې راځي یو سړی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبره د مور او پلار سره نیکي کول د وفات نه وروسته هر څه شی د دې نه پاتې دی باقي او که نه دی؟ نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې او د مور او پلار سره د مرګ نه وروسته هم نیکي کول شته دی، د هغو سره احسان شته دی. د الله پیغمبر ورته ویل چې هغو د دعا کول، هغو دپاره بخښنه غوښتل، دارنګې د هغو د دوستانو خیال ساتل او د هغو د خپلوانو سره خپلولي پالل دا هم د مور او پلار حق دی. نو که د چا مور او پلار ژوندي دي نو محترم عزتمندو ښایسته سلوک ورسره پکار دی. اګوره الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، د الله نه یریږئ څونه چې ستاسو وسي. معنا بچو له پکار ده چې حتی الوسه چې څونه یې وس کېږي چې د مور او پلار خدمت وکړي او دارنګې مور او پلار باندې خرچ وکړي چې څونه یې وس کېږي. د وس نه بار هم الله رب العالمین څوک نه رانیسي. او که د چا مور او پلار وفات شوي دي نو پکار دا ده چې د وفات نه وروسته هم د هغو سره ښه وکړي، د هغو هغه حق ادا کړي، د هغو د خپلوانو سره خپلولي وپالي، د هغو د دوستانو خیال وساتي او دارنګې هغو د دعاګانې وکړي، د هغو لپاره بخښنې وغواړي ځکه دا ډېره پیدا ورکوي. لکه حدیث کې راځي چې په جنت کې به د یو سړي هغه درجه اوچته شي، نو دا به تپوس وکړي چې دا د کوم ځای نه څه وجه ده چې زما دا درجه اوچته شوه؟ نو هغه ته به وویلی شي چې دا ستا د بچي د وجې نه چې هغه ستا لپاره بخښنه غوښته، د هغې د وجې نه دا ستا درجه اوچته شوه. او بل حدیث کې راځي چې کله سړی مړ شي د هغې ټول عملونه ختم شي، یو څو اعمال ورته د مرګ نه وروسته پیدا ورکوي. یو او ولد صالح یدعو له، نیک بچی چې دعا ورله کوي. نو بچو له هم پکار دا ده چې د مرګ نه وروسته مور او پلار د دعاګانې وغواړي او دارنګې د هغې لپاره بخښنې وغواړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.